حضرت موسی علیہ السلام د الله رب العزت تورات ورکو، د تورات تختې ورته ورکړلې چې کله هغه تورات یې راوړو خپل قوم ته پیش کو بني اسرائیلو ته، نو بني اسرائیل ورته وی چې دغه د احکامات سختی مشکل دي او مونږ دا خبره نه منو چې دا د الله کتاب دی، کې دي چې دا کتاب ته په خپل باندې لیکلي. نو بني اسرائیل انکار وکړو، نو حضرت موسی علیہ السلام دی ته وویل چې خپل خپل مشران منتخب کړي او یا کسان داسې منتخب کړي چې هغه ستاسو لیډرانی مشرانی، نو الله به سره په خپله به کوهي تور باندې خبرې وکړي، کلام به وکړي. تاسو خدا نه منئ چې دا د الله کتاب دی، تاسو خو به ما باندې راړو چې دا کیدي چې تا په خپله باندې لیکلي. نو راځئ داسې به وکړو چې لاړ به شو تاسو به په خپله د الله کلام واورئ، پته به درته ولګي چې دا د الله کلام دی او که دا د موسی کلام دی. نو اویا کسان دی منتخب کړل او دا اویا کسان د حضرت موسی علیہ السلام سره لاړل کوهي تور شکل هلته د الله کلام واورېدو، الله په خپله باندې کلام ورسره وکړو. نو دی هلته کې هم دا خبره وکړله چې موږ اوس هم دا نه منو، کیدای شي تا د دې غر شاته بل څوک چې کوم دی کېنولي. نو دی وویل لن نؤمن حتی نرى الله جهرة، سورة بقرة کې تیر شوي دي، لن نؤمن حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة. نو دی وی تر هغه پورې مونږ په تا باندې ایمان نه راوړو، هرګز مونږ ایمان نه راوړو حتی نرى الله جهرة، تر دې پورې چې مونږ الله ښکاره نه وي لیدلی، چې ښکاره الله په دې خپلو سترګو باندې ووینو نو مونږ به بیا یقین وکړو چې دا د الله کتاب دی، او که الله مونږ ونه لیدو نو دا مونږ یقین نشو کولی چې دا د الله کتاب. نو موسی علیہ السلام د الله د دیدار ارزو او ارمان کړی دی مخې ته، خو هغه د شوق او محبت دپاره و. او دلته کې بني اسرائیلو دا مشران چې دوی د الله د دیدار ارمان کړی دی، خو د ګستاخۍ دپاره تر څو چې مونږ الله نه لیدلی تر هغې پورې مونږ ایمان په تورات باندې نه راوړو. نو الله خفه شو په دې الفاظو باندې، الله په تندر فاخذتهم الصاعقه، نو په دې باندې الله تندر را خلاص کړ او یا واړه مړه چې مړه شو. موسی علیہ السلام خفه شو او الله ته درخواست وکړو چې الله پاکه، او موسی علیہ السلام ته دا خبره معلومه وه چې الله مونږ هلاکوي نه، خو چې الله دا بني اسرائیل او مونږ هلاکولې نو الله به مخکې هلاک کړی وي، کوم وخت کې چې په فرعون چې کوم دی ډوبو نو هغې سره به ډوب کړي، او بیا چې کوم وخت کې دوی د سخي عبادت کوو نو هلته به الله مونږ ټول هلاک کړی وي. خو موسی علیہ السلام ته پته و چې الله تنبیه کوي او الله زور نه ورکوي، د الله مقصد دا نه دی چې دا بني اسرائیل دی ختم شي. نو الله ته سوال وکړو چې یا الله پاکه کو زه هلته کې لاړ شم، د بني اسرائیلو مشران دلته کې مړه دي، هغې به چې تا وجلي دي، زما دپاره د بدنامۍ سبب هم جوړېږي او کیدای شي چې دا بني اسرائیل راولګي او د دې انتقام زمانه واخلي چې دا تا وجلي دي. نو سوال یې وکړو چې الله دې ژوندي کړي، نو الله دوباره ژوندي کړل او دې چې کوم دی بیا راغلل د حضرت موسی علیہ السلام سره.